السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو له راوړي دي الو پکوړې. د الو نه د پکوړو پخولو طریقه ډیره اسانه او سمپل طریقه ده. ویډیو را سره پوره وګورئ او مخکې له ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي. ډیره اسانه او سمپل طریقې ده پکوړې، خو نورې مې د پیازو پکوړې، د پالکو پکوړې، خو دا د الو پکوړو چې دی یو ولیده مزه ولیده خوند وي. نو ویډیو را سره پوره وګورئ او دقسې ښایسته مزېدارې پکوړې ځان له پخپله په خپل کور کې ښه په اسانه طریقې سره چې دی هغه تیارې کړئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله ډېرې ښایسته او مزېداره طریقې ده، سمپل طریقې ده، اسانه. نو ویډیو را سره خامخا پوره وګورئ او مخکې له ملګرو سره شیر کړئ او دقسې ښایسته پکوړې ځان له پخې کړئ. او کوم ملګري زموږ چینل باندې نوي وي نو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د دغسې ښایسته او مزېدارو ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو دغسې ښایسته د هر څه نه مخکې چې دی بسم الله به ووایئ او دقسې ښایسته الوګان چې دی دغسې ګرد ګرد نري نري بیا کټ کړئ. صحیح ده. تاسو کتلی شئ موږ سره دقسې ښایسته نري نري مزېدار ګرد ګرد بیا کټ کړئ. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې دقسې به ښایسته ټول برابر په چوړکۍ باندې کټ کړئ برابر سیز کې، او بیا به دغسې بیسن راوالی او دقسې به یې ښایسته چې دی په یو کالي کې واچوئ او لږ شانتې چې دی ورسره اوړه به ګډ کړئ. صحیح ده. د غنم اوړه اټه به ورسره ګډه کړئ، دقسې لږ شانتې د کنډم اټه چې ورته کوم وایي په اردو کې، هغه به دغسې ښایسته چې دی په دغه بیسن کې میکس کړئ. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې موږ دغسې ښایسته مزېدار چې دی هغه په بیسن کې میکس کړل او دقسې یو چمچ چې دی هغه به ورته سره مرچ ور واچوئ. صحیح ده. د سرو مرچو پوډر به ورته دغسې یو چمچ ور واچوئ او دقسې لږ شانتې چې دی ورته مالګه ور واچوئ او بیا یې ورته د دڼیا پاڼې ور واچوئ. صحیح ده. دڼیا به دقسې که وچه دڼیا سره وي خو صحیح ده د هغې هغه ورته ور واچوئ، که نه وي دقسې د دڼیا پاڼې ورته ور واچوئ او دقسې ښایسته به دغه بیسن چې دی دقسې ښایسته دغه هر څه به پکې دغسې مزېدار چې دی هغه میکس کړئ د چمچ په مدد سره. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې دقسې ښایسته مزېدار چې دی دا هر څه به دغسې میکس کړئ او بیا به پکې دقسې اوبه واچوئ او بیا به دوباره دقسې چې دی د چمچ په مدد سره بالکل دقسې شیره به دې سازه کړئ. صحیح ده. د چمچ په مدد سره به دقسې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ چې دا بالکل ښایسته میکس شي او بالکل شیره دې سازه شي. صحیح ده. دقسې ښایسته چې دی اوبه به پکې دغسې ور واچوئ برابر او دغسې بیا ښایسته د چمچ په مدد سره چې دی دغسې ښایسته میکس کړئ بالکل شیره به ترې جوړه کړئ. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې موږ دغسې ښایسته مزېدار چې دی هغه بالکل میکس کړل او بالکل شیره ترې جوړه شوله. تاسو کتلی شئ. صحیح ده. بیا به یې دقسې چې کوم الوګان موږ مخکې سپین کړي او کټ کړي مو په هغې بیا دغسې ښایسته مزېدار چې دی بیسن ور واچوئ. صحیح ده. دقسې د چمچ په مدد سره به دقسې ښایسته په هغه الوګانو باندې چې دی بیسن ور واچوئ بالکل مزېدار او دقسې به یې د لاس په مدد سره چې دی دا ښایسته چې دی دقسې ښایسته په دې بیسن کې چې دی د الوګان به پکې دغسې ښایسته او مزېدار چې دی بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ چې بالکل د الوګان او بیسن د سره ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس شي. ډېر اسان او سمپل طریقې ده. بیا دوباره وایم ملګرو که زموږ په چینل باندې کوم ملګری نوی وي نو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د دغسې ښکلو ویډیوګانو لپاره. دقسې به په بیسن ور واچوئ. ډېره سمپل او اسانه طریقې به تاسو له زه دې چینل باندې راوړمه او بس دقسې ښایسته ځان له پخپله په خپل کور کې تیاروئ او بس دقسې ښایسته مزې ترې اخلئ. نو دا به دقسې ښایسته میکس کړئ تاسو ته څنګه چې په ویډیو کې ته ښکاري دقسې بیا ښایسته مزېدار چې دی هغه د لاس په مدد سره ښایسته دقسې میکس کړئ. نو ملګرو دقسې ښایسته کړایي به چې دی بیا په اور باندې کېږدئ او دغسې ښایسته مزېدار غوړي به پکې ور واچوئ او دقسې به ورته ښایسته ور ولئ دغه غوړو ته. دقسې تاسو کتلی شئ په ویډیو کې دقسې به ورته ټول الوګان چې کوم دی هغه ورته ور واچوئ. دغسې تاسو کتلی شئ په ویډیو کې ګیس به پسې نارمل کړئ. صحیح ده چې دا ښایسته پاخه شي او که ګیس په دې پسې تېز شي نو بیا چې دی هسې په سر پاخه وي او لاندې چې دی الوګان پکې کوم دی هغه بیا ومئ. صحیح ده. بیا مزه نه کوي. نو په نارمل ګیس باندې په کم اور باندې چې دی دقسې به یې پرېږدئ او د چمچ په مدد سره به یې دقسې څاټۍ په څاټۍ پکې واړوئ چې دا بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه بالکل ښایسته او مزېدار چې دی سره شي. نو بیا تاسو خوند او ذایقې ته یې ګورئ ماشاءالله چې څومره ښایسته مزېدار خوند کوي دا.
سمپل طریقې ده، صحیح ده. ډېرې مصالحې وغیره دا شیونه پکې نه لګېږي او د صحت دپاره هم نقصان یې نه دي، صحیح ده. چې مصالحې وغیره او دا مرچ او پکې بیخي ډېر واچوې نو بیا چې دی نقصان کوي، صحیح ده. نو دقسې د سمپل مصالحو نه به دا دغسې ښایسته تیار کړئ. نو دا مصالحې او دا چې کوم بیسن وغیره دا چې په دې کې کوم شی نه لګېږي دا د هر چا په کچن کې چې دی موجود وي، صحیح ده. نو ډېر اسان او سمپل طریقې ده او د موسم هم د یخنۍ دی ماشاءالله. په د یخنۍ موسم کې خو دا د الو والا پکوړې چې دی دا خو بېل خوند کوي. نو دقسې بیا ښایسته چې دی په غوړو کې دغسې مزېدارې سوې کړئ. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې بالکل چې دی زمونږ پکوړې چې دی هغه په تیارېدو کې دي، نو تاسو به هم ځان له دغسې ښایسته مزېدارې چې دی هغه تیارې کړئ. ډېره سمپل طریقې ده، صحیح ده. دومره ګرانه نه ده. دومره پکوړې تاسو ته په 100 روپیو په 1.5 روپیو هم نه میلاوېږي په بازار کې، ډېرې ګرانې دي نن سبا. نو ځان له ښه په کور کې پخپله تیارې کړئ. ښه اسان او سمپل طریقې ده ماشاءالله. ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ پکوړې چې دی هغه بالکل ښایسته او مزېدارې چې دی هغه تیارې شولې. بالکل تاسو په ویډیو کې کتلی شئ